الرحمن الرحيم. فصل كل فصل مقسم للسافل مقسم للعالي. بعدين شو كمان؟ كل مقوم للعالي مقوم للسافل كالقابل للأبعاد، فإنه مقوم للجسم ومقوم للجسم النامي والحيواني. توجهوا مناسب. مقوم ومفصلكم مقسمكم مزدكو كان مقوم يعني ده فصل نسبت نوع توشي مقوم او كجنس توشي مقسم. وس قاعده باوري څوک چې د عالی مقوم وي د عالی ابدا سافل هم مقوم وي، يعني کم یو فصل چې د عالی په حقیقت کې داخل وي تعریف کې داخل وي ابدا سافل په تعریف کې هم داخل وي. کوی نه شلې به لکه مثال به تور مانی کلمې څه تعریف دي اغلب استویل کی واضح لمانا مفرد کلمه په تعریف کې مفرد داخل لیکن کلمه اقسام متوسراشه کلمه اقسام څوک دي اسم فعل حرف نه کلمه عالی دي عام ده کنه او اسم فعل حرف دا ټول درې وړ دي سافل دي نو چې کله مفرد د مفرد چې لفظ مفرد دا په حقیقت د کلمې کې داخل د عالی دا په حقیقت د اسم فعل حرف کې داخل وي. اسم بتاریخ کې هم مفرد وي اسم فعل بتاریخ کې مفرد وي. پوهینا شولې په فعل تعریف سره فعل تعریف د کلمه تدل عن في نفسها او اقتران به احد الازمنه الثلاثه وسراغلي زمانه سره تعلق ویلند دار. فعل اقسام څو دي ماضی مضارع او امر شو دسی وایا ماضی مضارع او امر او په دې درې واړو کې دا مسافل دی او فعل عالی دی. فعل په تعریف کې زمانہ وکنه په دې درې واړو په تعریف کې زمانہ وي ونه سره دی. هر مقوم د عالی چی مقوم د چام وي سافل وي. دی خپل مثال مل خپل ور کړی دی كالقابل للابعاد فإنه مقوم للجسم ومقوم للاسم النامي. وليس ابعاد ثلاثه پیجنې هر جسم کې درې هر جسم کې ابعاد ثلاثه کا لکه مثال به تور مداد ما جسم دی یو پکې طول وی طول وګدواله یو پکې عرض وی پلنواله یو پکې عمق جوړواله یی کني هر جسم کې نو د جسم پتا د جسم مقوم چې کوم د مقوم هغه ابعاد ثلاثه دي او جسم مطلق چې د عالی دی کنه د لاندې څوک د جسم نامی دا دغه په نسبت سره سافل دی. دې وای شولې اوس د عالی او سافل چې موږ یو ملي شي ور یو عالی او سافل او متوسط یو استلای وغتیر شوی عالی هغه چاته ویل کېدلو چې بره په جنس نه و متوسط چلان دی باندې ته جنس او سافل چلان دی نه د څه وکنه خو یو بل استلای ځکه کله چې دوه جنسونه راشي کوم چې ته عالی ویلان دي ته سافل وای صحیح شو. نو جسم مطلق په تعریف کې ابعاد ثلاثه وکنه ندی لاندې څوک د سافل جسم نامی دی جسم نامی په کې بمبي هغه نه لاندې څوک دی حیوان په کې دی هغه نه لاندې څوک دی انسان په کې مبادله ثلاثه دي. قاعده می ذکر هر مقوم د عالی مقوم د سافل وی دا مې روي خلاف دي کتابونو کې استعمالي کی خجی بل وره او هر مقوم د سافل چی مقوم د سافل دا مقوم د عالی نه مقوم د سافل د زوریندا چې مقوم د چالي شي عالی دي. د فعل په تعریف کې اقتران باحد الازمنه الثلاثه داخل لګا دا سافل دي نه بر څوک د کلمه په تعریف کې داشته کلمه په تعریف کې دراو سر به خدای سم حرف بار شو ته امر د فعل د مضارع په ماضی په تعریف کې تیر شوی زمانہ داخله ده دا د فعل په تعریف کې داخله ده نه دا وای نه شلې به دقیق حساب کتاب دیکھا انسان په تعریف کې ناطق داخل له حیوان ناطق دا دې لپاره حیوان په تعریف کې نه داخل حیوان په تعریف کې حساس داخل له حساس دې لپاره جسم نامی په تعریف کې نه داخل جسم نامی په تعریف کې نمو داخله ده نمو چې غټي کې بړوتري وګي اسم مطلق په تعریف کې غنه ده. دا دوه قاعده ز شولې کا هر مقوم د عالی مقوم د سافل وي او هر مقوم د سافل د عالی وي نبی زورین د چی کله کله خو زورین ده والمقوم للعالی هر مقوم د عالی چې مقوم للسافل دا مقوم د سافل وي. مثال به سوي کالقابل للابعاد اکا قابل لابعاد ثلاثه فانه مقوم للجسم دا مقوم د جسم په تعریف کې داخل دي
او مقوم الجسم النامي او د غبار ثلاثه مقوم د جسم نامي هم دي حیوان هم دي انسان هم دي به شي چره وکن نامي روال نمو فانه كما انه مقوم الجسم النامي لكن دا نامي چې نمو تو دا بړوتري څنګه مقوم د جسم نامي دی دغه شان مقوم د حیوان هم دی مقوم د انسان هم دی ايضا پیګه به کنه حساس روالا او متحرك بالاراده روالا فانهما تدول چې دي كما انهما مقومان للحيوان ادوړه په تعریف د حیوان کې داخل دي كذلك مقومان للانسان مقومان د انسان هم دي وليس كل دا سنه دا وليس كل مقوم للسافل دا سنه دا چهار مقوم د سافل شي مقوما للعالي دا مقوم د چامبي عالم وي فإن الناطق ذکر مثال بطور ناطق شره دا مقوم د انسان دی دا سافل له وليس مقوما للحيوان د حیوان لپاره مقوم نه دی نه بیږي بي فصل مخکره دی ولا توجه کوي اوس دا خبره کوي قاعده به وره مخکینی هر مقوم د عالی مقوم د سافل وی او هر مقوم د سافل د مقوم د عالی ضروری نه ده ضروری نه ده کله کې دیش اوس دی بل ځای الټا ده خبره هر مقسم د سافل چی سافل لا مقسم د عالی هم وی اته څو هر مقوم د سافل مقوم د عالی نه وکنه دته څه هر مقسم د سافل یعنی که سافل تقسیمول چا عالی بم تقسیمی خو هر مقسم د عالی چی د مقسم د سافل ضروری نه دی په دې پوهه نه شولې مثال لا جمعات دی کنه لا جمعات د ټول جمعات د عالی دی د لکشن زی چې کوم دی دا سافل دی نو دا سافل که من باندې دا ځای موږ تقسیمو دا سافل تقسیمو سافل تقسیم شو جمعات هم تقسیم شو یو او ته باندې شو بل ورته مقسم د سافل مقسم د چا شو او که جمعات تقسیم واغله که جمعات تقسیم کا دی کی لازم کوم دی کنه سیدا ځای تقسیمی دا په خپل حالت باندې مغشان پاتې بل مثال یې واوري کته فعل تقسیمه دو اقسام درې اقسام وتا فعل ماضی مضارع امر تا کلمه هم د تقسیم کړه کلمه ماضی کلمه امر کلمه مستقبل اسم تقسیمه دو اقسام ته مورب مبني کلمه هم تقسیم شو مورب مبني دا څنګه ده چې کلمه تقسیم کې اسم دین تقسیم شي دا څنګه ده کلمه درې اقسام دي اسم درې کیږي انا رسول په خبره مانی نسم ویل هر مقسم د سافل چی دا مقسم د چام وی عالم وی او هر مقسم د علی دا مقسم د سافل ضروری نه دی بل مثال در کوم کنه پوه شئ کل فصل هر فصل چې مقسم کل فصل مقسم هر فصل چې مقسم وی لسافل سافل لپاره مقسم للعلی اب مقسم د علی هم وی مثال بتور ناطق رواله مولوی ناطق حیوان تقسیم کو خپل مثال پر خیره کتاب والا ناطق څوک تقسیم حیوان ناطق حیوان غیر ناطق جسم نامی تقسیم کو جسم نامی ناطق جسم نامی غیر ناطق جسم هم تقسیم کو جسم ناطق جسم او جوهر تقسیم کو ناطق غیر ناطق وګورئ فالناطق رواله كما يقسم الحيوان لك سنج حيوان تقسيم ناطق وغير ناطق ده كذلك هم دغشن يقسم الجسم المطلقه اسم مطلق تقسيم اليه ما دغ دوړو ته ناطق غیر ناطق ده وليس او دا شنه ده چې كل مقسم للعالي هر مقسم د عالي مقسما للسافل دي مقسم د سافل هم وي لکه حساس وګورئ حساس جسم نامی تقسیمی جسم نامی حساس جسم نامی غیر حساس حیوان نه تقسیمی حیوان ټول حساس دي انسان نه تقسیمی انسان ټول نه حساس دي فإن الحساس مثلا يقسم الجسم النامي تقسيمي جسم نامي لرا إلى الجسم النامي الحساس أو إلى الجسم النامي الغير حساس تا وليس يقسم الحيوان هذا حيوان تقسيم إليه ما دارو ولي فإن كل حيوان حساس ذكر حيوان حساس فيه ولا يوجد غير حساس أو نمودي غير حساس حيوان كلام فصل الكلي والرابع والخاصة وين شريبي مخكرة دي آسان دیکھا كليات خمسة كتلورم كلي دا خاصه ده او پارزیاتو کې اول نمبر خاصه ده ارزیات دو دي کنه نو پارزیاتو کې اول نمبر او په کلیات خمسه کې څلور نمبر خاصه ده خاصه څه تعریف دي هو کلی خارج عن حقیقه الافراد محمول على افراد واقعه تحت حقیقه واحده فقط خاصه مولوی صاحب د خاصه غ شی دی جواب د اي شيء هو في ارزه کې واقع کی جواب د اي شيء هو في ارزه کې ادا یو کلی ده چې د خپل افراد د حقیقت نه بار خارج وي دا کلی ته ویل کیږي
چې کلی ور ټول کلیات پکې شامل شي پنځه واړه د خپل افراد د حقیقت نه بخارج وي دې سره ته ولني درې بار شو جنس نو فصل او دا به صادق راځي په داس ډیر افراد باندې چې داغه حقیقت یو وي دې سره ته ارزام بار شو هغه ډیر حقیقت افراد پوه نه شولې به څه تعریف وکاو دا کلی ته ویل کېږي په جواب د ایشین هو فی ارضی کې واقع کېږي او په داس ډیر افراد باندې صادق راځي چې او دا خپل افراد د حقیقت نه خارج وي او افراد داسې وي چې هغه د یو حقیقت سره تعلق ساتي وای نه شولې به وګوري الکلی والرابع والخاصه وهو کلی دا کلی دا مستدرک دی وای خارج چې دا به خارج وي حقیقت الافراد دا افراد د حقیقت نه محمولون على افراد دا به حملی کی په افراد باندې د افراد واقعات تحت حقیقت واحده دا افراد به واقع ویلاندې د حقیقت واحده نه فقط لکه ظاهر رواله انسان د پاره ظاهر ته وګورئ مولوی صاحب الانسان اي شيء هو في ارضه جواب بسوي ظاهر دا خدای څومره افراد دي موږ انسان ټول افراد ظاهر افراد دي او دا خپل افراد د حقیقت نه خارج دي ظاهر خود انسان په افراد او په حقیقت کې نه داخل او د ظاهر لاندې څومره افراد ټول حقیقت یو د انسان والکاتب دغشان کاتب ورواله فصل الخامس من الكليات على الارض العام والكلي الخارج المقول على افراد هي حقيقه واحده ولا غيره ليس تعریف دي دا کلی ته ویل کېږي چې د خپل افراد د حقیقت نه خارج وي د سره ته ولني دروړه بار شو او داسې افراد چې هغه یو حقیقت سره تعلق نه ساتي ډیر سره ده یو حقیقت او یو نه غیر نور سم تعلق ساتي اساس څوک بار شو خاصه بار شو لکه دې مثال به څه ماشین علا قدمه په قدمونو مزل کول دا بنګ ټول په قدمونو مزل کول قدمونو باندې مزل کول دا کلی د ډیر افراد صادق راځي په دې څومره افراد موږ ټول چی موږ حقیقت کې دا قدمونو مزل کول دا حقیقت کې نه داخل دا څه کنه او دا قدم باندې مزل کول دا یو حقیقت افراد پورې خاص نه ده صرف انسان نه خرم په قدمونو ګرځي اصل به ګرځي وګورئ الارض العام هو الكلي الخارج هو الكلي الخارج خارج وي د خپل افراد د حقیقت نه المنقول على افراده چې صادق راځي په خپل افراد باندې دا سه افراد على افراده د څه د اساس وایي على افراده حقیقتا واحده په خپل افراد باندې چې د حقیقت والی ولا غیر او د یو نه غیر یعنی د دې حقیقت واحده نه غیر چې کوم نور حقایق دی هغه سره تعلق ساتي لکه ماشي دا حملی کی په افراد د انسان باندې چې یو حقیقت شو ورس باندې دا ورسبل حقیقت شو فائدہ واوري مولوی صاحب کلیات ټول څو شو پینځه دغه خبر بیانې واذا قد علمت مما ذكرنا او هر کله چې تا معلوم شو هغه چې کوم ذکر کړه هغه څو چند الکلیات خمسون الاول الجنس والثاني النوع والثالث والفصل والرابع والخاصه والخامس العرض العام فعلم پوه شوی مولوی صاحب دا ولني درې ذاتيات دی وقید دوا ارضیات دي ان الثلاثه الاولى ولندري شي يقال له ذاتيات ويقال له اخرين او اخري دوه چې دي الارضیات او تویل کیږي وس یو بل مسله کوي مولوی صاحب کله کله ذاتيات او لندري وړو ته نه وي بلکې ولنو دوه ته وي دریو کې دوه ته جنس او فصل ته دی وخت کې نه و بار شو وقد يختص اسم ذاتي او کله کله خاص کی اسم ذاتی د تاسو اصطلاح بیانې بالجنس والفصل بوري فقط ولا يطلق على النوع اطلاق پناه نه کیږي به عادل اطلاق بدی اطلاق کې کله کم دوه چويلو لفظ د ذاتی اطلاق نه کیږي ولا يطلق اطلاق نه کیږي پناه معنی بدی اطلاق سره د چا اطلاق د لفظ ذاتی اطلاق فصل الارضي عن الخاصه والارض العام ينقسم الى لازم مفارق مخکې اورې مولوی په دې فصل کې د ارضی که خاصه او که ارض عام اداره تقسیم کړي مطلقی کلی ارضی تقسیم کړي دوه اقسام ہوتا یو ته لازم و یو ته مفارق وي لازم چاته ویل کیږي د یو لازم تعریف مخکې من کړو چې تصور د ملزوم سره تصور د غیم کیږي نغو کنه اوس لازم تعریف او د مفارق تعریف هم راته کوي ارض لازم څه تعریف دی چې هغه د خپل ملزوم نه جدا کیږي نه انفکاک نه قبل یو ورکه ورسه یو ځای ورسېدل لازم چاته ویل کیږي چې د شی نه داغي جداواله ناممکن وي نه ته جدا کی
عرض مفارق چاته وي هغه عرض ته ویل کېږي چې د شی نه جداوالی ناممکن نه بلکې ممکن د اول مثال لکه د څلورو نه جفتوالی دا نه لري کېږي جفت پیژنې که نه برابر ته تقسیمېدل اربعتون چې جفت به ورسره خامخا جفت د اربعونه نه لري کېږي ناممکنه دی چې لرې شي عرض مفارق چې جدا کېږي دی لکه زحک د انسان سره لازم دی عرض دی وایم انسان عرض دی خو جدا کېږي دی کله یو کله نه بالفعل زحک یادوم که بالفعل پوه نه شولې په خبره باندې نو عرض په څو قسمه دی عرض لازم عرض مفارق عرض لازم هغه ته ویل کېږي چې د شی نه جدا کېږي او مفارق جدا کېږي وګورئ الارضیو ارضی چې یعنی خاصه عن الخاصه والارض العامه خاصه او ارض عام یا دوه ينقسمو دا تقسیمیږي لا لازم لازم ته مفارق المفارق ده فاللازم لازم چې نه هغه د يمتنو انفکاکو چې منه جداواله دغه نه شی د ملزوم نه اوس ووري منه شي لازم په دوه قسمه دي یو لازم الماهیت وي یو لازم الوجود وي لازم په څو قسمه دي دوه لازم الماهیت لازم الوجود لازم الماهیت هغه ته وي چې دا داسې لازم وي چې د یو شی د ماهیت او حقیقت سره لازم وي ماهیت او حقیقت سره ونه رسیدلې په لکه زحک بالقوه دا د ماهیت انسان سره لازم دی نه چې دا کی هدا سی وای جفتواله چې کوم دی څلورو د ماهیت سره لازم دی جفتواله او بل وی لازم الوجود چې د ماهیت سره لازم نه دی یو شی د وجود سره لازم دی پوه نه شولې به مثال وسی ویل که حبشي سره تورواله تورواله د حبشي د وجود سره لازم دی ماهیت سره دی ماهیت د حبشي خو انسان دی انسان سره تورواله لازم دی نه دی ماهیت سره لازم نه دی بلکې چا سره وجود سره لازم لازم په څو قسم شو دو قسمه لازم الماهیت لازم الوجود به لازم الوجود په دو قسمه باندې لازم الوجود الذهني لازم وجود خارجي دا ځکه کې کده علماء لزوم اقسام را روان دي لازم مزه کو په دو قسمه لازم الماهیت لازم الوجود لازم الوجود په څو قسمه دو قسمه لا وجود ذهني او لازم وجود خارجي وجود ذهني څه مطلب چې لازم وجود ذهني مطلب دا چې دا لازم دا سه لازم وي چې د وجود ذهني سره لازم وي وجود خارجي سره نه لکه مثال به تور عامي سره بصر لازم دی د چا سره عامي سره او دا د حقیقت سره نه دی ګوره دا مې د ماهیت سره نه دی ماهیت خو انسان دی مثال به تور یو انسان حافظ یادو حافظ انسان ورونه انسان نو عام او دا وجود خارجي نه دی خارج کې غړون سره بصر نه دا لازم دی خو لازمي وجود ذهني دی لازم وجود ذهني ورسې نه لازم وجود خارجي دی مثال وسوي لکه ګرمواله د اور سره ګرمواله ده لازم وجود ذهني دی ذهن کې اور ولا ذهن له سوزي خارج کې ور سره لازم دی وای شلې به نو لازم په اول سر کې دوه قسمه لازم الماهیت لازم الوجود لازم الوجود په دوه قسمه لازم وجود ذهني لازم وجود خارجي وګورئ تلوشان اجي اما بالنظر الى الماهیت یا په نظر سره ماهیت یعنی لازم الماهیت وي کزوجیت لکه زوجیت روال اربعو د پاره لکه شان فردیت روال تاقوال ثلاث دریو د پاره فإن انفكاك الزوجيه ذکر جداوال الزوجیت ان الاربعه ثلورنا والفرديه او جداوال الفردیت ان ثلاثه دریونا مستحيل ده محال دي واما بالنظر الى الوجود او یا په نظر سره وجود ته یعنی لازم الوجود به دي دوه قسمونه كسواد للحبشي كسواد د حبشي سره دا لازم الوجود خارجي دي که لازم وجود ذهني دي دا وجود خارجي دي ښا فإن انفكاك السواد عن وجود الحبشي مستحيل محال له لان ماهیت نه محال نه دي ماهیت نه جدا کیږي ولی لان ماهیت والانسان ماهیت خو انسان دي او ظاهر ده چې ان سواد ليس بلازم للانسان سواد خو الانسان سره لازم نه دي اول قسمين دي ذکر کړل ښا لازم وجود الذهني والارض المفارق وارض مفارق چکم دے دا چاته ویل کیږي ما دا غده لم يمتنع انفكاکو چې جداواله من نه یعنی جدا کیږي ان الملزوم د ملزومنا کل کتابت رواله بالفعل انسان سره کتابت انسان سره لازم دی خدا موجوده کیږي دیکھا بالفعل کتابت والمشي بالفعل رواله لو انسان ته دا جدا کیږي پیږي بنت مخک راځي والارض اللازم قسمان الاول ما يلزم تصوره توجه کې مناسب
د لازم تقسیم موږ وکړلو مخکې هغه تقسیم په اعتبار د ملزوم سره و چې ملزومي ماهیت دی او که ملزومي وجود دی او به ملزوم وجودي ذهني دی او که وجودي خارجي دی هغه تقسیم په اعتبار د چا سره و ملزوم سره اوس بل تقسیم کو دا په اعتبار لزوم سره کو دا شرط عجیب کې دغه شان ترتیب دی ښا مخکې تقسیم په اعتبار د ملزوم سره دا تقسیم په اعتبار د لزوم سره دی توجه کې اوس لکشا لزوم په اعتبار سره لازم په دوه قسمه یا ته لازم بیان و یا ته لازم غیر بیان وي لازم غیر بیان لازم بیان چاته ویل انتهي اهم نه خلا یاد کې لازم بیان چاته وي هغه لازم ته وي چې په دې لزوم باندې دلیل ته ضرورت نه بس لازم دی هیڅ دلیل ته ضرورت نه لکه مثال یعنی د لزوم واضح ای لکه جفت چې څلور سره لازم دی دلیل ته ضرورت نشته وای نه شته غیر بیان چاته وي چې په دې لزوم کې دلیل ته ضرورت وي څه شو دوا به لازم بیان خپل کولو کې په دوه قسمه لازم بیان بمعنى الاخص لازم بیان بمعنى العام زم غیر بیان په دوه قسمه لازم غیر بیان بمعنى الاخص لازم غیر بیان بمعنى العام ټول څه شو څلور د بیانم دوه اقسام دي د غیر بیانم راځي ولا لازمي بیان بمعنى الاخص چاته وي لازمي بیان بمعنى الاخص هغه بیان کوو کنه لازم بیان بمعنى الاخص هغه لازم ته ویل کیږي چې د ملزوم ذکر وشي د لازم ذکر ور سره بغیر د دلیل ذهن ترازی لازم ور سره ذکر مو وي چې د ملزوم ذکر وشي لازم ور سره ذهن ته بغیر دلیل راځي دا څوک دی لازم بیان بمعنى الاخص اوس لازم بیان بمعنى العام چاته ویل کیږي چې د لازم او د ملزوم دواړو ذکر وشي د لازم او د ملزوم لزوم بغیر دلیل ذهن ترازی مخکې څو چې د ملزوم ذکر وشي لازم ذهن ته بغیر دلیل راځي اوس لازم او د ملزوم دواړو ذکر وشي لزوم ذهن ته راځي اول مثال څو اگر عام ذکر چې وشي بصر ذهن ته ډایرکټ راځي بصر او لازم دی دویم مثال به څه وي چې د جفت ذکر وشي جفتم سړی ذهن ته راوړي او اربعام ذهن ته راوړي دواړه ذهن ته راوستل دواړه منځ کې لزوم ذهن ته راځي چې اربعو جفت خپل منځ کې لازم او ملزوم دي وای نه شي لازم بیان بمعنى الاخص مشو لازم بیان بمعنى العام مشو اوس مرضی لازم بیان بمعنى الاخص تعریف چې تاسو مضاف بیانه د لازم بیان تعریف نو لازم بیان بمعنى الاخص دی اخص او لازم بیان بمعنى السر عام او لازم اخص چې موجودیږي عام خامخا موجودیږي کا څوک چې موجودیږي تا قاعده ځکه اخص چې موجودیږي څوک موجودیږي عام فلازم بیان بمعنى الاخص کې لازم بیان بمعنى العام خامخا موجود شوی دی لازم بیان بمعنى العام کې د ضروري چې د لازم بیان اقسام دي کنه ها د لازم بیان تعریف چې مونږ وکړو چې دا لازم التکم لزوم وی واضح هي لازم وای لزوم واضح هي لزوم څه واضح کبه ملزوم سره د لازم لزوم واضح او یا ملزوم او لازم دواړه ذکر شو دواړو کې لزوم واضح او ونه شولې خبره مانی به وې مکنه پوه شي به لازم بیان بمعنى الاخص شاده وي چې د ملزوم ذکر وشي لازم بغیر دلیل ذهن ته راځي او لازم بیان بمعنى العام چاته وي چې لازم ملزوم دواړو ذکر وشي لزوم ذهن ته راځي اوس راځي لازم غیر بیان بمعنى الاخص چاته وي چې د ملزوم ذکر وشي ملزوم ذکر اخص یادو مګه لازم ذهن ته بغیر دلیل نه راځي او لازم غیر بیان بمعنى العام چاته وي چې لازم ملزوم دواړو ذکر وشي لزوم ذهن ته بغیر دلیل نه راځي کتاب کې خپل ور کړی دا سره وګورئ پوره نه دي بل ارز لازم ارز لازم چې قسمان دوه قسمونه دي اول ما غیر يلزم تصور چې لازم وي تصور د لازم کله لازميږي من تصور الملزوم ملزوم تصور وکي ذهن ته دي بمعنى الاخص یادای کا کل بصر چې العام سره لازم وي او ثاني بمعنى العام یادای ما غیر يلزم چې لازم راځي من تصور الملزوم الى تصور د ملزوم نا ولازم او تصور د لازم نا شي راځي الجزم باللزوم بلزوم باندې یقین کزوجیت للاربعه والا فان من زکا سوکو تصور الاربعه چې د اربعه تصور کی همدا شان تصور د اربعه کی او تصور المفهوم الزوجيه او تصور د مفهوم د زوجیت کی نو به چې یجزم بداتا
دا سره به جزم کوي بداهتن ضرورتن څنګه چې ان الاربعه زوج سلور زوج دي زوج څه مطلب ومن قسمتن تقسیمیږي متساویین او تعداد په تفسیر دی غیر بیان ولې مثال به شي دلیل تبه مرسته مخکې راځه الارض المفارق هر شي چې لازم وي او ځین ډایرکټ نه راځي دلیل ته ضرورت وی لکه دا او لازم دي څنګه لازم دي تیرا ته ثابت کا پس دا عام شي نه چې اکثر لازم دا غشان وي غیر بیان دي مثال به تور ماری تاسو وی چې کانت سره مرقات کتاب ما ویلې ده کنه ځکه زت یادېږم ځین ته مرقات کتاب هم راځي کنه تاسو بالنسبه لازم بیان دي قبل چا دوی چې لکه ما او ته یاد کړه سره مرقات لازم دی غوې نه منی ولی سره لازم دی موږ ته ویلې بل چا لپاره دغه شو ده غیر بیان شو وګورئ ته لکشان فصل الارض المفارق وان ما يمكن انفكاك عن المعروض ايضا قسمان دا ولې سبین ته آسان دي دا متصل منطق خبرې دي ارض مفارق هم په دوه قسمه دي بلکې په درې قسمه دي ټول درې جوړيږي ارض مفارق په پیژنې کنه چې اگر خپل معروض نه جدا کېدې شي ممکن جدا کېږي دا په دوه قسمه دي یو هغه چې ډایرکټ ضرب جدا کېږي یو هغه چې ضرب نه جدا کېږي پوه نه شولې په یو هغه چې معروض ته پیش شي ډایرکټ واپس جدا کېږي یو چې معروض ته پیش شي او جدا کېږي نه دایمي ور سره خو ممکن ده چې جدا دي شي پوه نه شولې په او به چې به اوري سیمونه ویل ارض مفارق شاته وي هغه ارز ته ویل کېږي د خپل معروض نه جدا کېږي د سیده کنه دا په دوه قسمه دي یو هغه چې دا عروض دایمي همیشه لپاره بس ور سره په واسطه دی ها صرف امکان شته چې جدا شي لکه تحرک د فلک سره نور سره چې کوم تحرک دی حرکت دی دا ور سره عرض دی ور سره کنه او ممکن ده چې دا جدا شي خدایمي دی دا دایمه العروض وایي څه وایي او دویم نمبر چې هغه دایم نیوي لري کېږي د به د خپل کور کې دوه قسمه یو هغه ډایرکټ لري کېږي یو هغه چې څوک اخلي چې ډایرکټ لري کېږي لکه یو سره چې کچه شي کنه کچا رنگي سور شي سو کې کچه کې کنه خو خاندې بس رنگي سور شي چې خندا ختم شي واپس رنگ سي شي سرواله یو ارزو راله خد یو سره ویری رنگي زیل شي ویره ختم شي رنگي واپس سي شي او یو لګوخ اخلي لکه ځواني چې د بدن ته راشي ته وخت یې به بلسته بډاواله راشي ځواني وګوره لکه الارض المفارق چې اني ما اغا يمكن انفكاكو چې ممکن وجوداواله داغي ان المعروض د معروض نه ايضا قسمان دي هم دوه قسمونه دي احدهما يبدو کې هغه يدوم عروض او چې داغي عروض همیشه الملزوم ملزوم سره یعنی ممکن ده چې جدا دي شي خلا جدا شوی نه همیشه ور سره لکه حرکت د فلک سره همیشه باره وسانی ماغه دي يزول عنه چې هغه نه جدا کیږي اما بسرعت یا بجلدی سره د دوه قسمه اوس د دې دوه قسمه دي کوم جدا لکېږي او بجلدی سره جدا کیږي لکه حمرة الخجل لکه او سرواله د عکس چې و شرمېږي او سفرت الوجل لکه زیړواله د عکس چې ویریږي او ببتو ان یا په سستۍ سره جدا کیږي که شیب او شباب لکه ځوان بډاواله ځواني د بډاواله مثال غلط دی که بډاواله حسین نه جدا کیږي دا خو سړی بیمری چاپ کلانوري وجه بیان کړی خبر حال خانه دی دا